قدرمن کتونکو دا مهال زه په کوهاټ لیاقت میموریال هسپتال کې د ایمرجنسي مخې ته ولاړ یم. دلته د هسپتال سټاف پیرامیډکس ینګ ډاکټرز چې کوم دي هغوی په نرسز چې کوم دي هغوی په احتجاج باندې دي. دلته که موږ د هسپتال خبرو وکړو نو نن نه څو کاله مخکې د پاکستان تحریک انصاف په اولنۍ حکومت کې د دې بلډینګ دوباره جوړېدو دپاره دا بلډینګ نیم غورځولی شوی دی او نیم چې کوم پاتې دی دا هم غورځېدو ته تیار دی. دې حالت راغلی دی چې ټول بلډینګ خسته حاله دی. همدا شان د نه فیسیلیټیز ورکوي نه سهولتونه ورکوي. د ایمرجنسي دعوې کوي په هسپتالونو کې په صحت ادارو کې په هسپتال کې هیڅ نشته. مریضان چې کله راشي هغوی ریفر ټو پېښور شي مجبوري وجې نه ریفر ټو پېښور کېږي ځکه چې دلته د سهولت کمی دی. موږ سره ینګ ډاکټر چې کوم مشر دی دا ولاړ دی ډاکټر عبید. دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی څه وي څه ګیله لري. ډاکټر صاحب څه وجه وه څه مسله جوړه شوې وه؟ ډېره مهرباني چې تاسو راغلی او دته مکور ورکړی او دا ډېره ضروري خبره دی چې موږ د عوام ته هم دا خبره لږه وړاندې کړو. څټ ته تقریبا 10-15 سال نه د پی ټی آی حکومت په دمو صوبې کې ټیک شو. خاص کر د موږ کوهاټ هسپتالونو حالات تاسو په مخ کې ته دی. نو موږ د عوام ته هم درخواست کوو چې دای کله هسپتال ته راشي ویډیو جوړه کړي دا صرف پولیټیکل سټنټینګ کوي بجای دا چې دا پوزټیو کار وکړي. موږ ته دای ته اوس سفرې دی موږ هسپتال ته 2 یورو فند نه دا ورکړی. ډي ایچ کیو پرې دا د ال ام ایچ تاسو مخې ته دی کنه دایره تمات کړو سفرې جوړ کړي نه دی. نو بجای دا چې دای موږ ته څه فند راکړي څه پوزټیو کار پکې وکړي دای راشي دای ول کوم نمائندگان وي اغه راشي او دای وندو چې کوم عام ونه ورکر وي اغه هم راشي او دلته غیر ضروري فیورز هم غواړي موږ نه او اغه چې نو وکړي نو بس بیا اغه نه پس دی بیا دغه دورې مقصد دغه وی چې د موږ خپل کوم کسان رسي چې دا فیسیلیټیټډ وي او هغه ته فیسیلیټیشن ملاويږي هم ښه ټیک ټاک ملاويږي. او دغه دورو مقصد دغه وی چې د اډمنسټریشن پریشرایز کی چې را کم د ریسورسز چې په دې کې روان شي او بیا د راشي د دلته تاسو خبره ټیک ټاک جوړ کی او عوام هم دا تاسو نه کوي چې لکه اوس یو مریض دی هغه هسپتال ته راځي امبولانس ضرورت دی هغه امبولانس ته ام پی ای کار دی د ام ان ای کار دی. اوس ایمرجنسي ته راورسو د ایمرجنسي نه هغه په سټریچر ته راځي په سټریچر کې ډاکټر ته ورځي سټریچر نشته دی ا سټریچر بندوبست کول د ام پی ای کار دی. د نه علاوه وارډ کې موږ داخل کو وارډ کې بیډ نوي ا د ام پی ای د ام ان ای کار دی. وارډ کې داخل شو دوی نشته ا د ام پی ای ام ان ای کار دی. خو موږ علاوه ام پی ای سو کې راشي دلته صفای وګوري صفای نه ده شي د ځای صحیح نه ده د ځای صفا نه ده دوی نشته ډاکټر سټاف ولا عزت کی او عوام هم زنده باد وایي چې ام پی ای سه مو حق ادا کړلو. حالانکه خبره ده چې تاسو مغه گریوان ونیسئ چې یاره دلته فیسیلیټي نشته ډاکټر یا سټاف چې ناشته هغه صرف دومره کار دی چې په سیټ ناشته خپل ډیوټي کوي چې تا څه بیماری دی د تشخیص کی تا دوی ولي کی اوس هغه دوی ته علاج ته څنګه ملويږي کوم سورسز باندې ملويږي اخو د منتخب نمائندگانو کار دی. او چرته 15 سال نه د مونږ هسپتال ته دواړو هسپتال څخه خاص کر روپې فند اوس پر نه دا ور کړی نه پکې چرته روپې ولا کار کړی دی. نو دغه پرونه د افریدي صاحب راغله دی ویلي دی چې د ځای ښه دی د ګنده دی د روډ خراب دی دا نو دا د ډاکټر کار خو نه دا خو د تاسو کار دی. مونږ خو حیران دا یو چې هغه د ډاکټر یا د سټاف پوینټ اوټ کړی ولې دی نو هغه په بنیاد باندې هغه ویلي چې دی بو سسپند کوو. نو مونږ دا وایو چې را کدا س ډیسیژن دی واپس نه واخستو او اوس د نه پاسه پوزټیو سنس کې مونږ ته په د هسپتالز کې کار نه وکړلو. نو منډه نه ان شاء الله مونږ کمپلیټ کلوزر دی ډي ایچ کیو کې هم ال ام ایچ کې هم سٹارټ کې دغه دی د نه پاس په پورا کوهاټ ډیویژن ته ځکه چې د نه دی اوس د بغیر نور کار کیږي نه دی نور کار کول غواړي. سه پلان ټکو راته لکه دوی خو تاسو خمین ټینګي چې په هسپتال کې دغه خمین نشته دي په دغه خمین پر کولو لپاره یا دغه حل لپاره دوی خپل ذمہواری پر کړي کنه کړي ای سب ذمہواری نه دا کړي ټول ذمہواری دی دغه دی د کوم د کنستراکشن دی کم صفائی دی کم سہولیات دي هغه خو د سټاف کار نه دی کنه سټاف خو دلته ډیوټي دی چې تب دلته مریض ګوري اوس چې مریض ګوري اوس مریض ته څنګه طریقې سره علاج ملي اخو دی کار دی کنه کا صفائی ولا کا بیډ شولو کا دوی ولا کا سټریچر شولو کا ویل چیر شولو کا غ نور د مینټیننس شولو هغه خو دی کار دی کنه دی هغه کې بالکل ناکام دي بالکل زیرو فیل دي یو کس هم پکې ټکه کار نه دا کړي او صرف اور صرف خپل پولیټیکل سټنډینګ پر راځي چې موږ ته هسپتال کې عوام ته خای چې را موږ کار کولان کې حقيقي کار به دا غوي چې دی موږ ته هسپتال اپګریډ کی بالکل ډېر مننه صاحب خوشاله اوسه قدرمن کتونکو د ینګ ډاکټر چې کوم مشر دی خبره تاسو اوردلې هسپتال خودلته یو وخت نه موږ ګورو چې دا ګډ وډ دی ټول دې بلډینګ څنګه موږ شروع کړو چې نیم غورځیدل نیم پاتې دی او نور چې کوم نیم بلډینګ چې کوم پاتې شوی دی دا هم دومره زوړ بلډینګ دی چې دا هم غورځېدو ته تیار دی. د هسپتال جوړېدو دپاره د هسپتال پرمختګ دپاره هېڅ قسمه ګامونه نه پورته کېږي. دا وخت کتونکو موږ سره د پیرامیډکس صدر راشد بخاري صاحب هم موجود دی. دوی سره خبرې کوو چې دوی څه وایي. بخاري صاحب تاسو به څه وایي چې کومه بیګا واقع شوې دی په هغې باندې څه نظر لرئ؟ ډېره مننه کریم خان دا ډېره افسوسناکه واقعه ده
چونکې زمونږ په هسپتال کې مونږ بار بار دا خبره کوو چې پولیټیکل انټرفیرنس بند کړي خو نه بندېږي لګیا دی حالانکې دا د پی ټی آی خپله ناروا زمونږ هسپتالونو کو محکمه پولیټیکل مرده به نه کوو هغې نه باوجود ډېر زیات کو دا سټول لګېدلی د 2018 کې پرس خټک دلته افتتاح کړی و د هسپتال والا بالکل نو هسپتال کم بلډینګ و اړنګو څا اړنګو نو سپور یو خخته چاونه لګوله ورکې د دې خبرې غم چا سره نشته چیرې د عوام ته د هسپتال جوړ کو یو میگا پروجیکټ ورکو عوام ته د دې خبر 12 سال دی حکومت شو دلته کې موږ سره صرف غاینی یو غاینی به دوه وډونه دی او پورم نواله جن پورې مریضان دلته راځي لګیا دي انتهایی مکمل ډیویژن در باندې جی واټ گیټ وی د جنوبي اسدا هغه نه باوجود دا خبره غم نشي سره د دې خبره غم دی چې په باندې دیوال باندې دا ولی دا ګردولې پرته دا چرته کې کار کیږي غزي خو بګندګي وي سکار نه کیږي اوس د ایمرجنسي بندو سپاسترو پرته یې نه بندو او د ایمرجنسي کولا و دا پیش تاسو مخه دغه د مریضان راځي لګیا دي نو د سره به یو مریض سره 15 کسان وي دا به سو کاغذ غورځي سو به سرنج غورځي سو به هر شی مختلف هغه کوي د ایمرجنسي چې کومه ده د هسپتال په هغه کې څه کاغذونه کوي چې د ایمرجنسي بالکل ایلیګل دلته کې دا د کاغذونو کې اس قسم ایمرجنسي دانه دا یعنی ډیزګنیټډ یا په کې نشته دا په کاغذونو کې د ایمرجنسي کوم ډیزګنیټډ ایمرجنسي هغه په کیډي هسپتال کې دا و مینه چلډرن هسپتال کې څه کم دی د دې په ایمرجنسي دی کې بالکل وینه مطلب د خلکو اسانتیا ده پر د کوارټ سټي عوام د پاره د کوارټ سټي عوام د پاره د کوارټ عوام د پاره سہولیات پر د کولم شوی دا چلیږي په مدد دا منتخب د ګورنمنت 50 روپے بجټ نه دی ورکړل ټیک ټکران چې کوم دی دا صرف چپو د پر رزي دلته کې ټیک ټاک جوړی کړه هسپتال د پر هم څه نه او د خيو ام پی د راشي یو مینه د راشي دی وای سره ما 10 روپے بجټ ورکړی دا غزدا میدان پوسټه وخیه او د خی مونږ ته دا ځل پیمانډار کیا یعنی مینټیننس ریپیرینګ بجټ کې د ایمرجنسي د لپاره رنگ روغن د لپاره 55000 روپے راغلي دي دا 16 کمرې ته په 55000 د رنگ ورکاو سم راشي پر ریکارډ درته خو 55000 روپے نیم بلډینګ ورته نیم پاتې ده نیم چې کوم پاتې ده د څه صورت حال ده دا جی 1953 کې جوړ دی 53 کانال لګبر د هسپتال والا څه کم رنگ دی غاړنګ دی او نور څه کوم پاتې ده د چې خبره کوم کنه د کوم پاتې دا سی ان دبليو ریپیریبل ډیکلیئر کړی دی ته د کې نو ریپیرینګ نه کوو ریپیرینګ نه کو بجټ نه راځي ورته کنه بجټ باندې اور باندې سو ریپیر کې کوم دا بګچ کوم واقع شوی دی د نفس په کچره د دوی منیسه اثر پرې نه وته نو به تاسو لای عمل صحیح مخته دا کریم صاحب دا زموږ سره عمل دی چې کدا شی د کم دی واپس وانه خستو او د دې کم سیاسي مداخلت دای بن نه کو نو پیر ورځ نه بو ډاکټر اسوسییشن پیرامیډیکل اسوسییشن نرسنګ اسوسییشن کلاس 4 اسوسییشن زموږ د او پی ډی د هسپتال مکمل به کاټوي او موږ د کم ایلیګل سرویسز په خپل خپل اتحاد ور کوئی مرزي دا مو بند ویا د ایمرجنسي مو بند هو گیا ډیر منجي خوشاله اوسه کړم کتونکو د دې خبره تاسو اورېدلې دوی په احتجاج باندې مجبور شوی دي فقط په دې باندې چې غیر قانوني چپی اور ملګي دلته کې صرف ټیک ټاک جوړیږي د هسپتال د بهتري لپاره اس قسمه غمونه نه چتیږي کتونکو مخته بوزو دلته نور سره خبرې طریقو موږ سره اوسه